اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین سورة الشعراء شپږشتم سورت ته لفظی ترجمه او خلاصه داغه بیان شو. اوس به تفصیلی درس او تفصیلی تفسیر هغه ان شاء الله پیش کیږي. بسم الله خصوصی ترجمه او تفسیر کوم چې تفاسیر دلته لیکل دي سراج المنیر او نظم الدرر. اصلا سراج المنیر لیکل دنه بیا نظم الدرر هم نقل کړي دغه چا کې فرق نشته. بیا التنا توجیه الناظرین او درر المنظومات راغسته. بسم الله پنوم دا الله الذي دا سے آغا اللہ دل علو و کلامه على عظمت شانه پنوم دا الله چې داغه کلام هغه پورته کلام عزتمن کلام او درون کلام داغه په عظمت شان باندې دلیل کی دلیل دلالت کوي وعظم مرامه او داغه په اوچت مقصد باندې الرحمن رحمان دے الذي غدا سے ذات دے لا يعجل على من عصاها تلوار نکی پاغچا عصاہو چداغنا فرمانی کی الرحیم رحیم دے الذي دا ذات دے یحیی قلوب اهل وده تازگی ژوندگی زړونه د مینې والو د خپل ځان سره محبت کوونکو زړونه ژوندگی بالتوفیق لما يرضاه په توفیق دا غسو چې دا خوښي. طاسین میم تلک دا آیات الکتاب المبین آیاتونه دي د کتاب چې بیانون کړي د حق او د باطل. طاسین میم آیت عنوان وی اعجاز د قرآن کریم. قرآن کریم معجز کتاب دے د دې قرآن مقابله سو کول نشي. طاسین میم امام طبری لیکي خپل تفسیر کې چې دې کې طاسین میم کې ابتدا د فواتح د سورتونو چې کوم ابتدا دې نه کیږي دې کې اختلاف ته د علماو موږ په دې باندې بحث کړی نو څوک وایي چې دا قسم دی د هر دا صورتونو په سر کې چې الله په دې قسم خوړلی دی او دا د الله د نومونو نه دي. طاسین میم دا قول کمزور دی دی وایي که نه وایي خو دا کمزور دی. بل قول دا چې دا د قرآن د نومونو یو نوم دی اسم من اسماء القرآن قطاده نقل دی دا بل د ابن عباس نو دا قول کمزور دی بس صرف ځان سره یاد ساته دې ته څه اعتبار نشته دی. سوک طاسین میم وی سوک توی سین میم وی اماله کی پتوا کې ٹھیک ہے. سوک پکې تفخیم کوي ټکي غټ وی موټا وي پر وی دا دواړه لغتان معروفتان عند العرب سمرقندی لیکي. سوک پکې طاسین نون وی طاسین نون یو مخرج یو دی دلتم سمرقندی لیکلي اسم من اسماء القرآن. سوک وی توانا مراد طوله وګدوال مراد د سین سناؤه والمیم ملکه ومجده. تواسو کوئی شجرة طوبا ونه د طوبا چې جنت کې ده کنه. سین سدرة المنتهى مراد د میم محمد صلی الله علیه وسلم مراد. سو علماء وی چې علماء د تفسیر نه عاجز دي هم صحیح قول ده. ابن جوزی لیکي چې طاسین میم د معنی څه ده یو قول دا چې دا حروف من کلمات خلک څه خبرې کوي دا هغې نوم دا جوړ دي حروف دي نو کله چې دا نازل شنه سیدنا علی وی طا نه مراد طور سینا د سین نه مراد اسکندریه د میم نه مراد مکه دی. باطل قول دی سند کمزور دی ثابت نه سر نه سړیا ادې دا لیکي. دویم پکې دا قول چې طا نه طیبه مراد دی طیبه مدینه سین نه بیت المقدس مراد دی مین نه مکه به بنیاد خبر دی. بلم آغا قول لیکم چې سمرقندی لیکلو توانا شجره طوبه سین سدرة المنتهى میم نه محمد صلی الله علیه وسلم خو دې اصل نشته
هیڅ اصل د دې احادیث او روایتو نشته په دې کې. نسو ګوش دا د نمونو د صورتونو نمونه دي. مجاهد وي دې ته اعتبار نشته دی. سورۃ البقره د غسو د ابلام میم دی. امام رازی وی چې ګوره اطوا او اشارتون الی طرب قلوب العارفین، عارفین کم چې صوفیا دي د الله پیجن غلو ول خلق دي کنه، دا غي د زړونو مسته ته اشاره ده. پتوا کې طرب ده او پسین کې سرور د محبینو ته اشاره ده. پمیم کې د مناجات د مریدینو ته. دا صوفی کلام دی، صوفیانه کلام یرحمک الله. نه دا ممدوح نه دی، مضموم تفسیر دی. ولې سلف صالحین دا نه خوښوي. قرطبي به کې یو بله خبره نقل کړې، هغه تواسین میم قسم دی، قسم دی قسم، او نوم دی د الله د نومونو نه. مقسم علیه ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیه. دغه مقسم علیه که چېرې مونږ وغواړو زمونږ خوښه شي نه مونږ به د بارې نه یوه نښه راولیږو. د مجاهد خو یې نقل کړی چې دا د صورت نوم دی، خو لیکن صورت شروع په دې ډېره ښایسته کېږي نه، ځکه یې په دې باندې شروع کړي. ربیع خو یې نقل کړی حساب مدت قوم، د دې نه چې کوم انسان روزي که نه د هر یو ټکي لاندې یو خپل کوډ ورډ دی وي، نو هغه د دې قوم مدت او زمانه ده. دومره وخت به دی بیا به غیبیږي، رکیږي، به عذاب به پرې راځي. دا مسې قول باطل دی. څوک وایي چې قارعتن د دې معنی ده تحل بقوم، چې پر قوم به عذاب راځي. د هغې نوم د تواسین میم. وی به لګیا به شیخ به وایي چې کم دی کې دغه راشي مقطعات، نو خوا کې به ورسره خامخا د قرآن ته ترغیب وي. الف لام میم ذالک الکتاب، تواسین میم تلک آیات الکتاب. الف لام را وګوره سورۃ یوسف کې هلته کیسې دي. هم موږ داسې ذکر کوو. دلته لیکي احسن الکلام کې د دې په تفسیر کې بهتر قول دا دی چې موږ ته د دې معنی مفهوم معلوم نه دي. الله دې په مطالب په علم باندې اپويږي. تلک آیات الکتاب المبین، تلک دا آیات الکتاب، آیاتونه د کتاب المبین چې بیان کوونکې دی د حق او د باطل. نو قرآن باندې عمل کولو د ترغیب ورګي جواهر القرآن لیکي. آفتاب آمد دلیل آفتاب. احسن الکلام لیکي قرآن مجید او د دې صورت مضمون طرف ته ترغیب دی په دې آیت کې. تلک آیات الکتاب المبین، تلک امام طبری لیکي ان هذه الآیات التي، یقین آغا آیتنا انزلتها على محمد صلی الله علیه وسلم، چې ما په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړي فی هذه السوره، په دې صورت کې لآیات الکتاب الذی، دا خامخا د هغې آیت کتاب آیتونه دي انزلته الیه چې ما هغه ته نازل کړي دي من قبل الذی، مخکې د دې نه. هغه چا دپاره چې فکر او سوچ په دې کې وکړي، په دې کې سوچ وکړي دا د الله طرف نه دي، دا محمد صلی الله علیه وسلم نه دا نه دي جوړ کړي. دا آیتونه د کتاب مبین دي چې الله د هغې وحی کړی ده. طبری دا تفسیر کړی. سمرقندی وی تلکا په معنا د هذه دی، هذه آیات الکتاب، دا د چې لولې که نه دا آیتونه دي د الکتاب نه د قرآن. دا څوک چې تلکا آیات الکتاب نه مراد هغه کتاب دی چې په تورات کې ما وعده کړی وه، الله تعالی وعده کړی وه چې زه به قرآن ورکوم محمد صلی الله علیه وسلم له. دا هغه آیتونه دي چې ما یې هلته وعده کړی وه، دا هغه آیتونه دي. امام قرطبی لیکي چې دا مرفوع دی د یو ضمیر د وجې، مرفوع دی علی ادمار مبتدا، مبتدا د دې څه شی مضمر ده. هذه تلک آیات الکتاب المبین، دا هغه آیتونه دي د کتاب مبین کوم چې د ما وعده کړی وه. هذه ته یې مخکې روباسه وداته چې لولې دا هغه آیتونه دي چې ما د هغې وعده کړی وه. ځکه چې قد وعدوا فی التورات والانجیل بانزال القرآن، ځکه چې تورات و انجیل کې وعده کړی شوی وه د قرآن پر راتلو. الکتاب المبین سمرقندی وی یعنی القرآن، قرآن مراد دی یبینو لکم الحق من الباطل،
واضح کی تاسو حق د باطل نام. بیزاوی لکی اول خود تواسین میم تفسیر کی چی الظاہر اعجازه و صحته یا الکتاب المبین دا کتاب صحیح دے اخکار دے دا دے موجز کے دل اخکارا و باہر ظاہر باہر دی او حاضی اشارہ دی صورت تا دا یا قرآن تا دا. حاضی آیات القرآن المبین ابن کثیر ہوئی البین الواضح البین الواضح اخکار دے واضح دے الذي یفصل بین الحق والباطل حق و باطل جدا جدا گئی والغی والرشاد دا ہدایت اور دا گمراہ خبر دا بیلی بیلی کئی جدا گئی دا دار ستا دا سپین و تورخی. المبین جواہر القرآن لکی المبین لا کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اس صورت میں زیادہ تر دلائل نقلیہ بیان کیے گئے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک آیات باخع نفسک ہلاک ان کے رخبر زان اے نبی تزان وجنے اللہ یکونوا مؤمنین پدے وجہ چی دی ایمان نروڑیم. اغا تسلی والا مضمون دے چی مخ کی آیت کے دا مخفیو پٹو دا پدے آیت کے انتہائی دل نواز پیرائے کے اخکارہ کرے دے انداز کے اخکارہ کرے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کی خبر ہوتا کی چی دا دے کافرو پدے کتاب مبین باندی ایمان نروڑل پخپل زڑ باندی دمرا پسختے ماخلا چی معلومی کی تبا دے غم نزان حالانکہ قصور نستا دے نستا دے نہ دی کتاب دے نستا قصور دے نہ دا قرآن قصور دے ټول قصور دے خلقو دے چی بالکل واضح حقیقت کتاب مبین دے آغا دی پا مختلف بانوں باندے اگر دروغجن کی اور دروغجن گرنی ستاسو ذمہ داری صرف تبلیغ اور دعوت ورکول لی او دا حق تاسو خب پورا پورا ادا کرے دے او سے مدا کے دا سے ناقادر و خلق بسے ولی تزان وجنے پرے دا دی دا بوتلان دی ہوئی. عنوان دا آیت بوی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دعوی توحید باندې چې کم دلائل بسود الفرقان کی ترشیو گنا جواہر القرآن لکی اگر بسود شعراء کے بیانی گی نہ دغه دلائل باوجود کو دا مشرکان نمانی نہ اے نبی تزان دا غم دا وجہ مخبقوا مخربوا لکہ مقصد تبلیغ دی تخبر رسول غوطا بہتر طریقے سر رسول دا زبردستے سر پدی باندې خبر منواول نشتا او تسلی دی آیتو ویا. شیخ لکی چې داول صورت بیان شوی دا پدې درې مصدرم دواړو کې داول صورت داغه ماخذ دی داول صورت سوا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم تا یعنی دی انکار با وجود تاسو خپل ځان د غم د وجما علاقه د ایمان رول نه رول د الله په اختیار کې دی او الله چا باندې په ایمان رول کې جبر نه کوي. لعلک باخع نفسک لعلک آیات استفهامیه کا لعلک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبری ہوئی قاتل نفسک وجن زان لہلاک ان کے باخع والبخع بیخین عین ہوتے دے طبری لکھی هو القتل والاحلاک قتل و احلاک تیویلی شفی کلام العرب. امام رازی و امام بیزاوی لکھی کہ اصل کے بخع آغی حلالے تا آغی ذبح دویلی شی جبائی کے دیر مبالغو شی یعنی دومت یو سیز حلالے کا نا ندا سی حلال کے جی چاڑا بالکل آغی نلی تا دن ور رسے غردو کی تیول ور رسے دیتا ہوئی چاڑو کی دن غسلوی تا ورشی آغی نلی تی بالکل رابار شی و چرگ حلالے کا نا بالکل اڈو کی تیول ور کوزا کے دغی تا بخع ہوئی. واصل البخع بخاغی تا ہوئی ان یبلغ بذبح النخاع نخاعی تے اور اسے نلی تے اور اسے دا غپٹ رکھ دے چی پا فقار اگر اڈو کی دن نہیں فقاریہ اڈو کی تاسو پیجن فقاریہ زنا اور غیر فقاریہ نغی فقار کے دن نہیں گا نا ذل فقار سڑے بے ٹوٹے ٹوٹے گا ہوگا نا تو رہو گا نا دا نمون زمانی خوخ دے بادے گا نا افتخار یعنی فخر والا فخر سین
سمرقندی معنی کې مهلک نفسک ځان له وجون کې ته ځان وجنې د غم نه ځان وجنې. ابن کثیر وی ته حرس کې د دې په باره کې او دا غیرس ته وجه ځان وجنې. حرس دا دی چې دا خلک سم شي ایمان وروړي. الله یکونو مؤمنین چې دی ولې ایمان نه وروړي ته په دې وجه ځان وجنې چې دا خلک ایمان ولې نه وروړي. امام طبری الله یکون مؤمنین ان لم یؤمن قومک بک چې ستا قوم ولې پتا ایمان نه وروړي او ستا تصدیق نه کوي ويصدقوک علی ما جئتهم به. دا په حالت نسبی کې د باهعون سره متعلق. سمرقندی وی ظالم یصدق بالقرآن کله چې دی قرآن نه مني کنه او ته ځان زړه ته غم چې ته خپه کېږي په دې باندې دومره خپه کېږي چې ځان د غم نه ځان له تو ورکې ځان د غم نه وجنې. ادا وی هغه ټیم چې کله مکې والو قرآن نه منو نه پیغمبر ډېر خپه شو نه به منو هر وخت به وی چې نه منو. سمرقندی وی نبی سلام په دې ډېر غمجن شو چې دا وګوره د حدیث کې ناغه ته ویلو ستا په ذمه باندې صرف تبلیغ رسول کوه که دی ایمان نه وروړي نه مني ته ځان له تو مه ورکوه مه خپه کېږه. د دې بیا تفسیر نورو آیتونو کې شوی دی. سورة الکهف شپږم آیت کې فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ته دی پس ځان وجنې د دی په قدمونو پس دی په ځان وجنې چې دی ولې ایمان نه وروړي په دې قرآن باندې اسفا د غم د وجې ځان وجنې مه وجنه داسې مه کوه. سورة فاطر 35 سورت اتم آیت کې فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ته ځان مه بوځه په دې پسې نه غم کې مه ورځه چې افسوس کوونکې خپل ځان مه هلاکوه. تذهب نفسک معنی ځان مه هلاکوه. دلته ویلي دي فلا لعل باخع نفسک لعلک باخع نفسک کهف کې وی فلعلک باخع نفسک الته فلا تذهب نفسک علیهم حسرات افسوس کې دا افسوس د وجه ځان په دې پسې مه وجنه د دې په کفر افسوس کې. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. تا افسوس مه کوه که چېرې مونږ وغواړو د دې ایمان رول په زور باندې وغواړو دا بسې روح کنه بیا به آیتونه بالکل یو بل سره متصل شي. ته دې ایمان نه وروړي نو ته خپه کېږې نه که مونږ جبرن وغواړو د دې ایمان وروړل نو نزل علیهم مونږ به رولیږو په دې من السماء د بر نه آیة هغه نښه کومه چې دې غواړي نه فظلت اعناقهم شي به سټونه د دې لها دغې نښې ته خاضعین کاږه. تسلی نبی صلی الله علیه وسلم له ورکوي په زوره کې ایمان دغه کې که نه خبر ولیږو سټونه بوله په زوره کته کړو چې ویې منې. نبی صلی الله علیه وسلم تسلی مخالفین له یره چې سم شی ګورې ښه دا سټ نیغ نیغ کې دا به زه ګورې کته کړمه. ان نشا که چېرې مونږ وغواړو نو نزل علیهم روبلیږو مونږ په دې من السماء د بر نه آیة نښه. سمرقندی معنی کې وننزل علیهم آیة هغه نښه په دې باندې رولیږو کومه چې دې غواړي چې دا نښه مونږ ته پیش کړي لا یؤمنو چې مونږ به ایمان وروړو. لیکن داسې الله نه کوي ولې امتحان بیا داسې شی دی لکه چې دې هغه نښه ویني نو بیا خو به دې له ثواب نه ورکېږي که نه. لکه څنګه چې قیامت پر ورځ یو سړی ایمان وروړي نه هغه ورځ باندې ایمان پیدا ورکوي نه ورکوي. ابن جوزی لیکي ثم اخبر انه لو اراد ان ينزل عليهم ما يضطرهم الى الايمان لفعل. الله دې خبر ورکو که چېرې هغه غوښتې نه په دې به هغه سزا لېږلو چې دې به ایمان ته مجبوره کړی به خو نه کوي داسې به خامخا کړی وي نه کوي داسې. ابن کثیر دا ډېر مزیدار حل کړی دی ښه. ابن کثیر یاد ساتئ دا حواله لو شئنا لانزلنا آیة تضطرهم الى الايمان قهرا ما جگہ مانا ګوله ابن کثیر کې تایید موجود دی. که چېرې مونږ غوښتې وي نه خامخا رالیږلې مونږ په دې باندې هغه نښه چې دې مجبوره کړی وي ایمان ته قهرا په زبردست دی ولکن لا نفعل ذلك لیکن مونږ داسې نه کوو لأننا لا نريد من احد الا الايمان الاختیاریه لکه چې مونږ د هر تن نه صرف ایمان اختیاري غواړو چې دې په خپل اختیار په خپل ایمان وروړي مونږ پې زور نه کوو. دا د ترجمې تایید دی ښه. لکه تفسیر د دې په نورو
آیتونو کې هغه داسې سورۃ یونس 99 آیت ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا کستا رب غوښته نا ټول خلق به ایمان راوړي په ځمکه کې جبرن به ایمان راوړي كلهم جميعا جبرن کستا رب غوښته یو بم کافر نو نتا بس ولې تورې استدا کافر مشرک مخر دې راغسته خارجي ان خطي خلقو ته افا انت تکره الناس حتى يكون مؤمنين نت په خلق زور کې مؤمنان کې په زور مؤمنان کې سورۃ ہود 118 اور 119 آیت کے تائیدات موجود دی تفسیر موجود دے سورۃ ہود 118 119 ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده کستا رب غوخته خلق ویګړ وی خامخا یو ډله په اسلام جبرن غوخته ولو شاء ربک قهرن جبرن او دی با اختلاف نہ کو لیکن اللہ پیدا کړی دی و الا من رحم ربک لیکن هغه څوک چې ساره پر رحم کی د اختلاف نه بچ کی ولذالک خلقهم د خپل رحم د پاره دی پیدا کړی دی ایو اختلاف د پاره پیدا کړی سوته بوته وسړی فضلت کې بیا دو تفاسیر کیږي تفاسیر نه معنا موږ بعض تفاسیرونه د معنی تعین کو پښتو کې ځان نه معنی نه کو فضلت فصارت سمرقندی وی فصارت ماضی ته بوتل دي لیکن صحیح معنی دادا چې هغه نازل شنه بیا بکیږي داسې مضارع ته بوتل خدي قرطبی هغه معنی کړي مضارع معنی فتذل عناقهم نشب سټونه د دی عناقهم سټونه د دی د عنق جمع دي خو بعد مفسرین وی چې نه دا عناق نه مراد مشران دي هم الکبراء من الناس طبری دا معنی کړي فضلت سادتهم وكبراهم للآیت خاضعین طبری وی شیو مشران د دیو سرداران د دی دغه نختا عاجزی کوونکی هغه 60 معنی نه دا بایزونه کې عرب د 60 نه معنی مشران نخلی دغه د قام سترګي دي نه پلانې د قام سترګي دي شاعران کنه زخه مو سني شاعران دا د قوم لکې دي بس اوته بوسي بوي او بس سب وایو نه خو زپریدا خاضعين عاجزی کوونکی ابو جعفر امام ابن جریر طبری محمد ابن جریر طبری غوي بهتر قول پدې کې دا دی چې اگر ډېر زیات مشابهت لري آگے پیچھے سیاق او سباق سره ان تكون لعناق هي عناق الرجال د سټونو مراد سټونو د سړو دي د خلقو دي نه د خلقو سټونو بخاذعين ذلیل بشي خطه بشي اغه نه خطا کما چې دی او نه چې د اسمان نه برا گزيږي بهترین قول بده کې دا دی سوق عناق عنق خلق مال عنق راغه ان ډل راغه قرطبي بګل به بحث کړی دی موږ سره هغه له شو بس دغه دوه معنی مراد ویل شي فیصله بګو شو چې مناسب سدي دغه سردار چټي دل سدي دا خو کاغه ټیم معتبر او غیر معتبر ټول مطالبه کوله نو بس عام یو لګوا سره شازمانی روبا سه وسو وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين وما ياتيهم نرازي دي كافر اولاد مشركان لا من ذكر سيادائش من الرحمن الرحمن طرفنا محدث تازه چکم نوی خبر راځي نوی آیت راځي دا رزلان چې کم دی الا كانوا عنه مگر دي داغه نخنا دا اغه عبرت نه دا اغه محدث ذکر نا معرضين مخړون کی چې څنګه آیت راځي دې مخړی نه مني دوا سے مریض کی بیزاری اور اس کا انجام یا صاحب دوائی نه خوري څنګه بخکیږي چې زول دوائی ورکوم هغه مخړی نو قرآن راځي دې ته مخړی خکیږي به شیرورا آسن الکلام لګي پدریو کارونو باندې مشرکان لا زجر ورګي زجر او اعراض دې آیت کې ذکر دی او بل شپږم آیت کې استهزاء الته زجر ورګي په استهزاء باندې او دې آیت کې پنځم آیت کې زجر ورګي په اعراض باندې مخولې اړه د قرآن نه مانه تکذیب کے انکار کے داول کے دروغجن گنے مگر دروغجن دا رښتینی کلام دے دا لګ مختلف الفاظو کې هغه مضمون دے چې سورۃ الفرقان په آخري آیت کې تیر شي او دا اوس بیان دي دې ځکه مطلب باندې ځان پوهیږي چې تذکیر او تعلیم د دې ټول سیز اهتمام دا رب رحمان الرحیم د دې خلکو د پاره وکړو د درمه تنظیمات وکړل مقصد د دې تنظیم دا وګوره نبی رولېګو قرآن رولېګو جبريل راځي
پرښتې راځي او قرآن بیت العزت ته راولېږه لوح محفوظ کې محفوظ کو اسمان کې چې کوم دی پرښتې ودرول جبرائیل شیطان راځي دا دومره انتظام یې وکړو نبی یې د هغې دپاره ټرین کو جوړ کو د هغه زړه یې صفا کړه د هغې دپاره سوځله دغه اهتمام دی که نه نو مقصد د هغې دا و چې دا خلک سوچ وکړي او ځان پوه کړي د خپل زندګۍ انداز صحیح کړي خو د دې خرو دا حل دی چې څومره څومره لمونږ د علاج تدابیر کو نو دومره د دې مرض هغه سیوا کېږي د دوایي نه او طبیب نه نفرت سیوا کېږي جو دوا کی مرض بڑھتا گیا نتیجه څومره انتظاماتو شو هغه لاس اخره کېږي شنې ګټې کېږي پیغمبر له به پرزولو ورځي دې زره وسکې وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك تبروي ويجحدون ما اتيتهم به يا محمد صلى الله عليه وسلم ناراضي دي مشرکان دغه مشرکان چې تا نه مني او ستانه انکار کوي ناراضي دي ته ایسه ونخه اے محمد صلی الله علیه وسلم ناراضي دي ته نخه یاد کا یا تذکیر و تنبیه من ذکر من تذکیر و تنبیه تبری سنصیحت او سیاداش او ستنبیه یا س دلیل ستا په صداقت باندې چې راځي سنخه راځي س عبرت راځي مونږ ته دا نازلو چې تاغي ته بنصیحت ورکه هغه سیز راشي امام رازی وهو الذکر دا ذکر نصیحت ويكرره عليهم وهم مع ذلك على حد واحد یعنی محدث ذکر راځي تازه راځي یعنی خبره یوې مضمون یوې لیکن په نوې انداز کې راځي توحید هغه دی لیکن انداز له بدلی رسالت هغه دی لیکن انداز له بدلی عقیده قیامت هغه دی لیکن انداز له بدلی محدث نوې پیرایو کې بیانېږي هم راځي وي خودی په یو حد کې دي الله تعالی اندازونه بدل کړ خدا د میلو بچي بس دا یو کار کې چې اعراض کی نه منم دا دروغ دي خان دی وبوره کعبه کې بشاره خلکو کول مشاره هغه به خورې دي غزل به اورې دي او قران به شروع شنو وال به ټاکول به کول دا نو وربن کدا دا دروغ دي دا د شاعری کې دا شته ولي هغه اوره ها مخې به تنقید کړل دی کنه سامرن به تهجرون دا هم دغه چل دی دا عادتونه نن د مسلمانانو دي بس نورې نه ځایږي پې من ذکرن بیزاوی معنی کی موعظتن او طائفتن من القرآن دل نصیحت راځي یا د قرآن یو ټوټه راځي د قرآن صحیح سره راځي یا دل نصیحت راځي من الرحمن د رحمان د طرف نه امام بیزاوی معنی کی یوحیه الی نبیه چې هغه خپل نبی ته رالیږي محدثن بیزاوی معنی کی مجددن مجدد وی مجدد نه مجدد تازه وی داغه نازل دل تازه نازل شي لتقریر تذکیر و تنویع التقریر په مختلف نوع سره تقریر کوي یعنی په مختلف اندازونو کې وته خبره کوي او چې نصیحت او بیا ملو شي بیا به نصیحت ورکی الفاظ بدلی مضمون بدلی کله مضمون یو الفاظ بدلی نوې وته په دې وجه وي الا كانوا عنهم معرضين مگر دی دا غینا دی دا خلق دا غینا دی دا مکی کافر دا غینا معرضین مخړون کی دی دا اغه نصیحت نه اروار مخړی اروار چې موږ نوې کلام را لېګو نوې قرآن را لېګو دی دا غینا هر واره مخړی مطلب باسان دغی توبری معنی کی الا اعرضوا عن استماعه لیکن دی مخړی دا غې دور دونا وترکو اعمال الفکر فيه وتدبره او دی پرېږدي پای کې د خپل سوچ او فکر چلول دماغ پکې نه چلی په قرآن کې دماغ نه چلی سمرقندی معرضین مکذبین معرضین عن الايمان به قرآن تکذیب کې نه مني او ایمان نه په مخړی ویني منم ایمان په نه وروړي بیزاوی وی چې ثم تعالی د قرآن راځي نو دو مجدد اعراضا عنه دغه شان دی نوې تجدید کې د خپل اعراض تجدید کې د اعراض نه کې بیا ته مخړی بیا و اصرار علی ما غان ولې په خپل کار باندې اړم دي تدبر قرآن وی اللہ نے تازہ نو بنو اسلوبوں سے ان کو یاد دہانی کی لیکن وہ اعراض کرنے والے ہی بنے رہے اور قرآن و رسول دونوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے اب ان کی اس روش کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جس قرآن کا انہوں نے اب تک مذاق اڑایا ہے
اس نے جنتائی سے ان کو خبردار کیا ہے. قرآن جدید ہوئے چما نہ من دادا عذاب برازی جنتائی سے ان کو خبردار کیا. وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے آئیں گے اور آئیں گے نا آئیں گے اور ارالل پہ اغوشو. ابن کثیر دلدلی کی اگر ډېر زیات تفسیر د دې کړي تفسیر قرآن بالقرآن کړي هغه کلما جاءهم کتاب من السماء اعرض عنه اکثر الناس. هر کله چې کتاب راغی د اسمان نه اکثر خلکو د دین مخ واړو داغې نه لکه څنګه سورۃ یوسف کې فرمایي 103 کې وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اکثر د خلکو نه ایمان نه وروړي که ته ډېر کوشش او شوق وکړې دغه په ایمان وروړلو اکثر به ایمان دي. سورۃ یاسین 30 آیت. یا حسرتا علی العباد های افسوس ته په دې بندیانو ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. نه راځي دي ته مگر هیڅ رسول مگر دی هغه پورې ټوکې کې خاندي پورې. سورۃ المؤمنون 44. ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا ولېږل موږ خپل استازي رسولان پرله پسې هر کله چې رسول براغې خپل قوم ته کلما جاء امة رسولها هر کله چې خپل امت ته به رسول راغی دغي کذبوه دی به دغه تکذیب وکړي قوم فاتبعنا بعضهم بعضا دا خلک مونږ یو ول پسې تبا کړل مونږ دغه تاریخ هم ته جوړ کوم فبعدا لقوم لا یؤمنون هلاکت قوم به ایمان له ایمان نه وروړي. دلته په ځکه کوي کنه فقط کذبوا فسياتيهم باو ما كانوا به يستهزئون. دې د حق تکذیب کو دیمو کو دې ته به دې انجام پته ولګي. فقط کذبوا دغه د سورۃ شعراء 27 آیت نوٹ کې وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون 227 هم دې سورۃ آیت ته کنه فقط کذبوا فسياتيهم من باو ما كانوا به يستهزئون. دی ته تازه ذکر راځي نصیحت راځي تاسو مخکې آیت کې ولوستل کنه دی دا غې نه مخړی نه چې مخړی دې کی تکذیب کوي کنه فقط کذبوا یقینا دی دروژن غنو دغه محدث ذکر محدث او دغه قرآن او دغه وحی د تلک آیات الکتاب المبین نه انکار کوي. ذکر محدث تلک آیات الکتاب المبین دا غې نه دی تکذیب کوي دا غې نه انکار کوي. دغه سیده خبر خو بدل شي نه ده رسونه تړل روان کا بیا مسله نه جوړیږي. فقط کذبوا یقینا دی دروژن غنولو دروژن کې دغه حق کم یو دی آیت کې او پسې پنځم کې او هغه دویم کې نیمینس کې خنور خبره وي. فسياتيهم نخامخا دی دبرایشی انباو ما عذابون داغه سو سین راغله لکه کنده زو خبر فعل نه خزا کړل کنه سین په داخل له خپل تکرار دغه پکې کوي کانو به چې ودید پاغه پورې استازیو همیشه ټوکی کون کی شوګه آیت مشرکان اغیلا استهزاء بالرسول بالقران باندې زجر 13 آیت کې ما دا ویلو تخویف دنیوی دی یا اخروی دی. جواهر القرآن لکی تخویف دنیوی دی یا اخروی دی. فسیاتیهم کې اما کانوا به یستهزئون اگر رټنه ورکی کنه زجر دی دا وګور خپل چنګ غړې دی ته قرآن پورې خاندې رسول پورې خاندې سړیا دا ستا کار دی دا انسانیت دی. فقد کذبوا تبری معنی کی فقد کذبا یا محمد هؤلاء المشركون بالذکر الذي اتاهم من عند الله واعرضوا عنه. امام تبری معنی کی یقینا دروژن غنو محمد صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو اغه نصیحت اغه ذکر کم چې مخکې ذکر وشو اغه ذکر محدث ذکر یادی کم چې نوې نوې راځي نصیحت اغه تعالی راغه او د الله طرف نو داغه نه مخواړو تکذیب دا معنا. سمرقندی وی فقط کذبوا معنا دادا یعنی کذبوا بالقران د قران تکذیب گئی نمنی. امام رازی فقط کذبوا بلغوا النهایه فی رد آیات الله دی د الله د آیاتونو په تردید کې داغه پرد کولو کې داغه په مردود کولو کې انتهایی حد ورسېدل انتهایی حد ته ځان ورسو کذبوا ثم چې پکې الفاظ سے واقعي کثرت الالفاظ تدل على کثرت المعنى زیاد الالفاظ تدل على زیادت المعنى ثم الفاظ سے واقعي دومره په معنی کې زور کذبوا ځکه امام رازی هغه ته اشاره وکړه. امام قرطبی کذبوا اعرضوا مخدی والو او سوچ د یوشي نه مخواړي نغه غنه قبلی
نگویا کہ دے داغ تکذیب گئی ای اعرضو ومن اعرض عن شیء ولم يقبله فهو تکذیب له امام قرطبی بھی امام بیضاوی فقد کذبوا بالذکر بعد ارادهم وامعنوا في تکذیبه بحيث ادى بهم الى الاستهزاء به دی تکذیب کو اند مخ اڑول نے پس تکذیب کو داغی په تکذیب کې خور نه نوتل نصیحت قرآن نه منی او داسې تکذیب یو کو چې هغې پورې خندنې شروع کړې استهزاء ته رسول الله کې امام رازي وي چې خاندل بیا پورې بیا ښه غزل بیا په شوق کړی تو ما خو ته ووایې که نه د کاوی په ور کې چې شاعران اوتې بوتې وي نه په شوق به اورېدې خو چې نبي به قرآن وي نه بیا نه اورېده و به ټکاو به دا ولې به وي فسیاتیهم انباء فسیاتیهم پس سا زردا یا پس زردا چې را به دي ته انباء انجام یا خبرونه انباء د نبا جمع خبر ته وي فسیاتیهم اخبار طبری وي سمرقندی وي اخبار امام بیضاوی بھی کہے جی دی عذاب بھی نہیں کن عذاب پہ راشی ہیں دی دب راشی پتہ بہت ہو لگی ما کانوا به یستهزئون ما الامر الذي كانوا يسخرون منه طبری وي اغه کار راشي کنه اغه کار چې دوی پورې خاندل کار سره وشي کنه دی جو پورې خاندي عذاب راځي قرآن ومنه کني عذاب راځي دی خاندي کنه دا چې راشي دا کار راشي ته پته ولګي ورګه تا په خوان باندې پوه شي طبری وي دا وعید دی د الله طرف نه په دې باندې وعید ورګي دا په کوپر کې خوګ دوګ دکېږي خپ کفریاتو کې هم ترقی شروع کړی دا او د رب نم سرکشي کړی دا په دې کې رس تر ترقی کې په ډومتوب کې په شرکیاتو کې په رامیتوب کې ترقی کې خوستا پته ولګي ورګه نوې نوې کفریات ایجاده په خوان به پوه شي امام قرطبی دا وعید دی فسوف یاتهم عاقبة ما كذبوا والذي استهزئوا به زړه د با انجام دا غسیس پته ولګي چې دغه تکذیب کې نه مني سپور چې خان دي دغه انجام بلا شيخه سمنقندی د رد بد قیامتي امام رازی راټول کړی دي یا خدا د عذاب هغه روز مراد چې دنیا کې بدی را کوشي یا عذاب پسترګو باندې وویني یا آخرت کې بالکل راټول کړی دی تفسیر وذلك اما عند نزول العذاب عليهم في الدنيا او عند المعاينه او في الاخره فهو كقوله ولتعلمن نبأه بعد حين او دا ځکه خلک وایي کنه ته پته ولګي ورګه پته بیا پوه شي ورګه دا کار خو دې وکړو کنه امام بیضاوی وی تاسو ته پته ولګي د خاندانو سمانا من انه كان حقا باطلا پدې طریقه پته ولګي چې دا پیغمبر په حق دی که په غلطه دی ته خو د پورې خان دی د سپک ګورې خو تا ته پته ولګي ورګه چې عذاب راشي چې دې سپکو کو تاسو سپک وې او مستحق دی دا قرآن ته دی چې د عزت وکړي شي وي پوه شوې نه څوک چې دا سپکو ګڼي نه هغه د دې لایق دی چې هغه د سپکو ګڼلی شي د هغه دا کار د سپکو ګڼلی شي دوستونه ګوره دا لږ ایتونه ډېر دي بیا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین تلک دا آیات الکتاب آیاتونه د قرآن دی د کتاب دی المبین چې بیان کوونکی د حق او د باطل لعلک ای نبی تو آیت باخع نفسک علا کوونکی خپل ځان لا الله یکون مؤمنین په دې وجه چې دی ایمان نه وروړي په دې کتاب مبین د خفګان نه ځان وژنې داسې مه کوه ته دی ایمان نه وروړي نه ان نشا کچرې مونږ غواړو د دې ایمان وروړل جبرن ننزل علیهم روبلیږو په دې من السماء د برنا آیت یو نښه کومه چې دی غواړي نفضلت عناکهم شي به سټونه د دې جبرن بوله سټونه کته ګدا معنا لها خاضعین هغې ته کاږه خو مونږ زبردستۍ سره ایمان د دې نه غواړو نه ته ځان مه خفه کوه د دې د ما اختیار ورکړی که ایمان وروړي روبړي که نه وروړي نه به وروړي ته به نه خفه کېږي وما یاتیهم نه راځي دي ته دې کافرو ته من ذکر سیاداش من الرحمن د رحمان د طرفه رحمان له وحی رولیږي د نبي په ذریعه دی راشي قرآن راشي رحمان له انتظام کړی دی د روحاني غذا دومره پې رحم کوي څه ته نه وایي محدثین تازه تازه الله ولا خپل رحمانیت مطابق وحی رولیږي الا کانوا عنه مگر دي د ظالمان د هغې نه موردین مخ اړونکي هغه پې رحم کي دي مخ واړي هغو ته بیا هم څه نه وي ځکه د رحمان لفظ راوړی دی
من الله نه وي من الرحمن دا خو دغه رحمانیت ته چې تا د انتظام وکړو نبي رولیږي قرآن رولیږي ته بیا هم نه منې دا دغه رحمانیت ته چې تا داسې نه وي فقط کذبو یقین دی دروغجن که حق دغه قرآن نه مني دغه ذکر نه مني آیت مبین نه مني فسیاتیهم زر د خامخرا بهدی تانبا او خبر عذابونه ما د هغې سوکانو به یستهزئون چې دی هغې پورې همیشه ټوکې کوونکي وو